خو چې د الله نه اولاد غواړئ نو نیکان ترې غواړئ. د اولاد سوال چې کوئ که نه د نیک اولاد سوال کوئ ځکه بدعمل اولاد دا د مور او پلار دپاره لوی درد دی سړي ښه لوی د صرف د مور او پلار دپاره نه بلکې د پوره معاشرې د پوره خاندان دپاره باعث عار او باعث ملامتیا او باعث شرم وي ښه. یو بدعمل انسان د هغه د وجې نه پوره قام قبیله او پوره د خاندان سترګې ښکته بیا. نو د الله تعالی نه چې اولاد غواړئ که نه نو نیک ترې نه غواړئ دینداره ترې نه غواړئ عالم او حافظ ترې نه غواړئ نو چې دغسې اولاد درته الله درکړه نو دا لوی نعمت دی ښه دا لوی نعمت دی. او که چېرته داسې اولاد لکه ما تاسو ته مخکې څو ځله ویلي دي چې په دې پېښور کې یا زمونږ په دې کلي کې ځای چې کم دی په ځای چې ته پوډریان نشیان چې کم پراته د انسان دا زړه درد وکړي ښه چې دی ته وګوري د انسان دا زړه دردېږي چې دا هغه اولاد دی چې د مور او پلار لوی لوی امیدونه ارزوګانې به وي د دغه خپلو بچو نه چې زما دا بچی به داسې کوي زما دا بچی به زما چې کم نه هغه کم از کم دعا به راته کوي کم از کم زما د آخرت توښه به جوړېږي په دنیا کې به مې د نیکنامۍ سبب وي زما به وارث وي زما به منډه تړله وي. خو دغه اولاد څه دی دغه اولاد ګورې بیا څه دغه اولاد نه په خپل تاواني نه د بل په تاواني نه چې کم نه هغه په خپل تکلیف وي نه د بل په تکلیف وي د داسې اولاد نه دی الله هر مور او پلار وساتي. او داسې اولاد اکثر الله چاته ورکوي دا یو خبره ذهن کې کینوي ښه هغه انسان ته الله داسې اولاد ورکوي چې کم انسان د بل مسلمان ازار اخیستی لوی ازار کړی خامخا د ده په اولاد کې به داسې څوک پیدا کېږي چې د دې به چرې چې کم نن هغه د سکون ژوند نه تېروي ښه دا ازمایلې خبره ده تاسو تجربه وکوئ په دې باندې پوهېږئ تاسو نو د الله تعالی نه چې اولاد غواړئ که نه نیک اولاد ترې نه غواړئ او د هغې دپاره مې درته وظیفه ښولې وه ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دغه کلمه چې کم نه هغه چې کله اللهم ربنا ووایي که نه نه هغه د سلام د ګرځولو نه مخکې دغه کلمه چې کم نه هغه یو ځل ویل پکار دي. الله تعالی به درله اولاد نیکان کي ښه الله تعالی به درله اولاد نیکان کي. نو بهرحال څه دی بهرحال چې کم نه هغه زمونږ ستاسو خو په وس کې دا ده چې د الله نه به غواړو نو الله نیک اولاد هم الله ورکوي او بد اولاد ورکوي خو نیکوالی هم الله شي که نه دا ځکه د انسان دا زړه چې دی که نه دا د الله تعالی د دوو تصرفاتو په مابین کې دی قلب المؤمن ما بین تصرفی الله د الله تعالی د دوو تصرفاتو په مابین کې دی یقلبها کیف یشاء د الله تعالی خوښه ده چې کوم طرف ته اړوي نو لہذا یو انسان به بد وي الله تعالی چې وغواړي نیک پې کي نو که د چا اولاد داسې نو د الله نه دې وغواړي هغه قادر دی هر څه کولی شي ښه هغه قادر دی هر څه کولی شي. نو بهرحال